أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. سورة البقرة 2 سپارہ 8 رکوع 196 نمبر آیات. واتموا الحج والعمرة لله. دینه مخکې الله جل شانه د رمضان المبارک د روزو ذکر کو، بیا الله جل شانه د جهاد حکم بیان کو. اوس الله جل شانه دلته د حج او د عمره الله جل شانه سره بعض احکامات دا ذکر کړي. د روزي د میاشتې د بیان نرسو الله جل شانه د حج بیان شروع کړي. ځکه د دواړو کې مناسبت داري چې کله د رمضان المبارک د روزي د غمیاش څنګه ختم شي او وړو کې اختر میاش روخه شوال بس دک نه د حج میاش شروع کیږي. د حج میاش ته دک شروع کیږي. د حج د شوال پوره میاش بیا ذی قعده بیا ذی الحجه. اگر چې د حج خپل خاص 15 ورځې دي خو لیکن پخوا پیاده سفر وي نو لری نه به خلک چې فرض کتلو د میاشتو مزلونه به دغه کېدو بلکې دین زیات دغه کېدو نو اجازت بشو چې کله به روزه ختم شو نو احرام بسړي تړلې شو او دې بتلې شو د حج لپاره. نو د روزي د میاشتې وروسته الله جل شانه د حج میاشت چونګي شروع کیږي او صلی الله جل شانه د حج ذکر کوي. او بیا د حج سره د حج مناسبت سره الله جل شانه دا میاشتو کې قتل او قتال حکم دا هم ورسري ضمنن دا ذکر کو دینه مخکې. دلته تقریبا 8 آیاتونو کې الله جل شانه د حج او د عمره احکام دا ذکر کوي. حج د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او یو اهم فریضه ده. د دې تاکید او اهمیت او فضیلت د قران شریف کې ډیر آیاتونو کې راغلي دي. همدغه سره پیغمبر علیه السلام بشمیر حدیثونو کې د دې تاکید اهمیت او فضیلت دا راغلي دي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمای چې مونږ پیغمبر علیہ السلام سره په مینا کېو او د یمن یو ډل راغه. پیغمبر علیہ السلام سره کېناسته. پیغمبر علیہ السلام تارس کوي چې فداک ابي و امي پتار زمون مور پلار قرباني ته مونږ ته د حج لک فضیلت بیان کا. د دې څه فضیلت ته پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې او خامخبر د دې فضیلت ذکر کوم بیانوم. کم سړی چې د حج یا د عمرې په اراده باندې ډیر روان شي د کورنا د چې کم قدم اخلي اوچتای یې دوباره اګدي الله جل شانه د هر یو قدم په بدله کې د الله جل شانه ګناهونه معاف کوي. الله او دنه الله جل شانه ګناهونه داسې رجي لکه څنګه چې د خزان په موسم کې د ونو نه پانی رجيږي او کله چې بندا د حج یا د عمرې د پاره لبیک وای
د 2 رکعات نفل کی احرام اتړي او د حج یا د عمره پنیت دې لبیک لبیک شروع کی الله جل شانه دې بنده ته په جواب کې لبیک او سعدیک دا وای چې بنده زم حاضرم تما ته دا چغه وਹੀ چې زه حاضرم نو اے بنده ستا کوم حاجتونه دی غیله پار زه حاضرم الله جل شانه دا څه جواب ورکړي کله چې حاجیان بیا د عرفات میدان کې ودريږي یو شان لباس یو شان لباس ټول چولی وی او ټول جڑا او فریاد الله ته کوي دعاګانې کوي نو الله جل شانه وي د وو اسمانونو په فرشتو باندې فخر کوي دا غي په مخ کې پدی بندګانو باندې شو ور تاسو ویلو چې دای بدیو بل ویني توي خو لیکن دا ټول لکم کم زین راغلی دي او په یو شان لباس کې ک غریب دې ک امیر دې باچا دې ک غدا دې یو شان لباس ته او مان دار د مغفرت سوالونه کوي او الله جل شانه بیا دا اسمان فرشتو ته اعلان کوي ای زما د اسمانونو آبادون کو فرشتو زما بندگان چې دلری لره نه دی راغلی دي او مزلی کړي دي او ګرد او غبار دا په دی باندې پریوته دي پریشان حال دي او زما په در کې دی حاضر شوی دي زما د خپل عزت باندې قسمی زما د خپل جلال باندې قسمی چې دی بزه د ګناهونو نه داسې پاک کم لکه څنګه چې دی د میاندو نه پیدا شو او دی پاک او صفاو نو دا پر روایتو کې د حج فضیلت او د عمره د ورسری فضیلتونه راغلي دي بل پیغمبر اسلام فرمای اللهم اغفر للحاج یا الله د حاجیانو زما د امت د حاجیانو بخنو کې او یا الله دغه حاجیان چې رتل لپاره د مغفرت سوال کوي یا الله تعالی غو مغفرت نصیب کړي پیغمبر اسلام ګوره دعا کړې د خپل امت د حاجیانو د لپاره او د خلکو لپاره چې دغه حاجیان د غي د مغفرت د سوالونه کوي دا لوی فضیلت ته بل حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې حج یا عمره سو په صحیح نیت سره کی صحیح طریقې سره کی نو دا د انسان نه محتاجی او د انسان نه ګناهونه داسې لري کوي لکه څنګه چې وي بټای کې انسان اوس پنواجه او زنګ تلری شي نو چې په صحیح طریقه باندې انسان حج یا عمره کوي نو دنه الله جل شانه محتاجی ختمي دنه الله جل شانه ګناهونه ختمي نو حج او عمره دا د ګناهونو او دا د محتاجی د لريوالي سره دا سبب دی بل په خصوصي وختونو کې د عمره کول زیات فضیلت ته لکه ام هانی رضی الله عنها د پیغمبر اسلام فرمای چې کم سړی چې په رمضان المبارک کې عمره وکي نو د دې ثواب دا سره چې د ما سره زما په مرګتیا کې د حج وکي نو پر رمضان المبارک کې د عمره ثواب دم نه دی چې وسړی سو پیغمبر اسلام سره په مرګتیا کې سو کی دا حج کی دا پر روایتو کې د حج او د عمره د فضیلتونه دا راغلي دي اوس واتم الحج والعمره لله حج کله فرض شوی نو جمهور علما فرمای چې د هجرت په دریم کال باندې یعنی په دغه کال باندې غزوه خود جنگم شو په دغه کال باندې الله جل شانو حج فرض کړو او حج فرضیت الله دلته نه دلته نور مسائل ذکر کیږي د حج فرضیت الله جل شانو سلورم سپاره کې سوره آل عمران آیاتونه الله نازل کو ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا په خلق باندې د الله جل شانو د رضا د پاره د چا چې وس کیږي د تور د تلوراتلو خرچه ور سری وي او د چا خرچه چې بدای په د باندې لازم ده واپس راتلو پورې د غي خرچه ور سری وي نو په غي باندې د الله جل شانه دغه خانه کعبه د بیت الله شریف د زیارت کول سری دا فرض دی حج کول دا به فرض دی نو فرضیت التنام الله جل شانه په انسانانو باندې حج فرض کړي دي نو هغه آیاتونو سره دلته نور مسائل الله جل شانه ذکر کوي او بیا چې بچا باندې حج فرض یو نه کوي نو سخت وعیدات دي پای باندې سخت عذابونو وعیدات دا پر راغلي دي الله فرمایي واتم الحج والعمره لله او پورا کوي تاسو حج او عمره د الله د پاره نو اتم الحج والعمره لله نو اتم خد امر صيغه ده دین دا معلومیږي چې حج فرض دی او عمره فرض ده حالان کې دا څه نه ده واتم الحج والعمره لله حج خو فرض دی د چا چې وسوي خو عمره فرض نه ده عمره په عام حالاتو کې دا فرض نه ده واجب نه ده بلکې سنت ده سنت مؤکده کې راځي ندل تبع ول الله جل شانه فرمای واتم الحج والعمره لله نو عمره کول سنت دي عام حالاتو کې خو لیکن که شروع دي کا یو ځل دي شروع کا او بیا دي فرض کا ما تا کا نو دک عمره پورا کول پتا باندې سره واجب دي
صرف دانا لکه څنګه چې عام نفلی عبادت په نفلی عبادتو کې دا قاعده د لازم النفل بالشروع چې نفلی عبادت ته شروع کو ک نفلی روزه شروع کا او ما طریقہ نو پتا خو مخکې دا لازم نه فرض نه و لکه نفل لکتا او کل ثواب کار کنو دی کړي نو ګنا نشته پکې او چې نفلی کار د شروع کو او مینس کې ختم کو مینس کې اعمال کو نو اوس پتا باندې پورا کول سری دا لازم او واجب دي لکه روزه د شروع کا نفلی او مینس کې ما تا کا نو دک روزه اوس پتا نیول سری دا لازم دي دا پتا باندې لازم دي دا واجب دي په ذمہ باندې پاتې یا یو انسان نے فرض کا نفل شروع کو مینس کې مات کو یو سړی راغو او د نفل نیت وتړلو الله اکبر چا ولا आवाज ور کول کې ټیم پوره دي نو دا 2 رکعات اوس په د باندې واجب دي بل ټیم کې به خامخا دا بیا کوي چې جایز ټیمي د نفل بده بیا پوره کوي نو لازم النفل بشروع نفلی عبادت شروع کو بس پتا لازم نو خو دې شروع کول سره پتا باندې شو اوس واجب شو دک سے عمره سنت تا لیکن شروع دي کا شروع دي کا بیا ما ته شو دنا بیا پتا باندې پوره کول لاغي سری دا لازم دی واجب دی پتا باندې الله جل شانو فرمای واتم الحج والعمره لله پورا کوي تاسو حج او عمره د الله د پاره فین احصرتم فمستيسر من الحديث نو کچری تاسو بن کړي شوي من کړي شوي فمستيسر نو لازم دي پتا سو باندې هغه سیز چې آسان وي من الهدي د قربانینا څه مطلب د دې مطلب دا اوس یو سړی د حج احرام وتړلو او یا د عمره احرام وتړلو اوس دته سو عذر راغو سو عذر راغو عذر د بیماری وي د حج یا د عمره احرام تړولو هارت اٹیک ورته شو س بیماری ورته لګی دا اوس نشیتله هسپتال کې داخل شو او د حج عمره نه پاتې شو نو دام پدې عذر کې راځي یا یو سړی د حج عمره احرام تړولو او روان دی پلار کې دشمن ورته ناشته نشیتله ایمنه کوي یا ملکی حالات داسې جوړ شو چې بس هغه ملک سره حالت خراب شو سعودي سره او اجازت نشته یا اینه مقابانه دتا غزونو کې فرق راوته او د بس ډیپورت شو هغه زینه واپس کو نو دا احصار په د باندې راغو فین احصرتم فمسيسر من الحديث نو دی بوس کوي دی بوس کې احرام خود اتړلو احرام خو د تړلې په د لازم شو نو دانه چې بس احرام د تړلې او بند کړي شو بس احرام دی خوږي فورا ندا د دې یو خاص طریقه ده نو طریقه سره الله جل شانو د بیان فین احصرتم فمسيسر من الحديث نو کدک سی صورت حال لا شي عذر د وجنه او سړی پاتې شي ک بیماری وي ک دشمن وي یا سبل صدا سے حالات وي اچانک راپیښ شي دی بس کوي دی بیا د قربانی ساروي التولیږي بیت الله شریف تبولیږي چې کله الت قربانی شي او ذبح شي نو دی بیا احرام پرانیزي دی بیا سر اخرى او دی آزاد شي دی ترغیب پر آزاد نه تر سوچ قربانی نه شي نو قربانی چې دی بن شنو څنګه بکای بل چاله چې کم د مرګري روان دی ایله باور کی او لکه چې کله داو کوي ماته بیا اتلو کوي نن سبا خواسان دي چاله پیسې ورکی چاله کې زما طرف نه ګډیا چيله یا کم قربانی مچوي کم د آسانی استيسر من الهدي ضروري نه یو سیس په الله نه لازم کړي کو غواوي چيلې وي ک ګډوي په کم چې قربانی صحیح وي چې کله قربانی وشي نو دی به احرام نه بیا الله زادي دغه طریقه الله جل شانه دلته بیانې یو ځل شوی موداسه هغه ټیم کې کم ټیم کې چې بحری جهازونو کې بخلق له ثابت جز د پاکستان آرو کو شو خاص بیماری په غیر راوته وا ستاون سجیجک وغیرہ س نو بس ډیپورټ شو ټول را واپس کړو بیا سرکار آینده کال دی دغه کو نان اوس یو سړی فرض ک دک سے بند کړي شو ایثار کړي شو دیکھو الته سروي ولېګلو چاله پیسې ورکی هغه قربانی شو او د آزاد شو نو دی بیا رستو سکی اوس آینده کال یا کله چې دته مکمل شي دی ودا خپل عمره دا بادا کوي عمره په باندې واجب نه وا او چې چون کې د احرام اتړلو لازم شوی د پی د کټیم دی بن شو د بیماری وغیرہ د وجنه دشمن د وجنه یا بل څه حالت د وجنه دی بیا د دې قضا کوي او حج دی نو حج هم دی بیا کوي چې وسی کیږي دی بیا دته مکمل شي دی به حج کوي دی به خامخا هغه حج کوي زکه چې پیغمبر اسلام د حدیبی مقام ته ګور رو رسیدو نو د عمره پنیت باندې راغلیو صحابه کرامو ای دشمن ورته مخه ته ودرېدو عذر راو واپس شنو پیغمبر اسلام دکل ته کوم ساروی او راوستو ای ال علال کو چوک د حدیبی صحیح حصہ حدود حرم کې راځي دلته دا قربانیو کو بس آزاد شو اوس آزاد شو بیا آینده کال واپس پیغمبر اسلام عمره لراغه عمرۃ القضاء ورته ویل کیږي دا عمره ته دغه مسله ورکه الله جل شانو ذکر کا چرته عذر راشي بیماری راشي اچانک یا سبل صدا سے حالات راپیښ شي دشمن وغیرہ نو په دا حالت کې
دغه طریقه ده. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. او دلته بل مسله الله ذکر کوي په حالت احرام کې، د احرام په حالت کې څه سيزونه اپ محرم باندې شي، په حاجی باندې یا عمره کون کې باندې کله چې د احرام اتړي د څه سيزونو په باندې پابندي شي، د څه سيزونو په باندې پابندي شي. په دې کې یو پابندي دا ده چې د بدن ویخت نه کټ کوي، د سر ویخت د بدن د نوري سي ویخت د من کټ کوي په حالت احرام کې. خو اوس داسم نه ده چې شریعت ورکه گنجائش نه دی، برخه یو سړی هغه ته څه عذر را پیښ شو، په سر باندې گزار او خوړو، زخم ورکی جوړ شو، اوس پټای چې کای نو وختو چې خوا کړي نه نو کار نه کیږي، پټای پینه لګي، د مجبور دی نو اوس په دې وخت کټ کای نو د شریعت گنجائش ور کړی دی بسر سکی او اختباغ اخوا کی یا د پسر کې بل څه تکلیف ته او به اعظم من راسه س بیماری وروتا یا سبل څه تکلیف ته دتا پسر کې سخارخ وغیرہ د سپونه وغیرہ ډیر ته تنگ شو یا سپګي ور کې ډیر شوی. دا حدیث نه ثابت دی کا ابن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابیو دا عمدک سے حالت پیغمبر اسلام صحیح کوئی دین ډیر تنگ کوئی آو پیغمبر اسلام ورتل بستدا سے چلو کچې سر اخریا او خچ سر اخری نو بیا بس کوي دا عذر خو ورترا پیښ شو. عام حالاتو کې دله د بدن وخت کټ کول جایز نه دی حالت احرام کې، خودته سو عذر را پیښ شو نو شریعت خو عذر منی، بس چې عذر را پیښ شو نو د وخت کټ کی خدای به کیسه د دې بده سو جرمانه پد برازي دی به دې صدقه ور کوي کفاره بس ور کوي نو کفاره دار ففیدیه من صيام او صدقه او نسک درې سيزونه کې بده یو کار کوي یا خو فدیه ور کوي او یا روزه نسی او یا بس قربانی بکئی یا به قربانی نو درې شیزونه دي یا روزه ده او یا صدقه او یا قربانی. اوس روزه او صدقه دې د پارزه متعین نه دي چې د کم زمدار روزي نسی د سر خریلو د دغه احرام په حالت کې سر د اخریلو نو د چې کومه کفاره کې د روزه نسی او صدقه ور کوي دا چې د هر ځای ور کوي کدل ته علاقه کې ور کوي کال ته ور کوي کدل ته روزي نسی کال ته نسی جایز دي. سو روزي بنسی نو درې روزي بنسی درې روزي بنسی د سر د خریلو د وجه نه بدري روزي او که فرض کو دغه ور کوي صدقه نو سم نه ور کوي شپږو مسکینانو ته دیو پوباندې 2 کیلو غنم یا اوړو یا د هغه برابر قیمت هر یو مسکین ته په باندې 2 کیلو دا غنم بوله ور کوي سور کې صرف 2 کیلو راځي او سی حساب کړي نو په باندې 2 کیلو غنم راځي یا د هغه برابر قیمت دا ور کوي په دا صورت کې. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج. اوس الله جل شانو فرمای فاذا امنتم هر کله چې په امن شي تاسو یعنی فرض ک بیماری را په خشوي بیماری اخوا شو اوس عام حالات شو نو ته بیا سکه هغه عمره بخپل کې یا امن مخ کې نو یو سړی حج کوي نو د حج بیا 3 قسمونه دي. حج دا پدری قسمه ده، یو ته حج افراد وای، یو ته حج تمتع وای او بل ته حج قران وای. د حج 3 قسمونه دي، یو حج افراد، حج قران او حج تمتع. حج افراد دی ته وای چې یو سړی صرف حج کوي عمره ورکه نه کوي صرف حج کوي نو دې ته حج افراد وای. نو حج افراد چونکی الله جل شانو دلته یو قسم دا یو اعتراض دی او سوال جواب هم ور کوي کله چې بعد د سلو د حج د میاشت شروع شوي د شوال ذی قعده او ذل حجه نو د جاهلیت په دور کې خلکو بیا ویل الکه اوس د حج میاشت شروع شي په دې کې به عمره نه کوي دا به ناجایز ګڼله. الله جل شانو فرمایي چې دا ناجایز نه ده جایز ده. د حج په میاشتو کې عمره کول لاسري جایز دي. د یو صورت د سکسانو لپاره ورکی گنجائش نشته کم خلق چې په میقات کې دن نوسیږي د مکه مکرمه خلق دي نو ای چې کله د 3 میاشت د حج شروع شي کله چې وړو کې اختر میاش بسرو خطا نو ای په پدې کې اوس عمره نه کوي ای په دې وخت کې اوس عمره نه کوي ځکه چې کله ای خو چون کې دغه توسیږي نو چې کله د حج د ورځې پوره شي خلق لاړ شي نو دوی هغه نه رستم راتلی شي د څه تکلیف نشته نو صرف د خلکو لپاره چې میقات کې دن نوسیږي کوي د غزه او یا تلی د پاکستان یا نور ملکونو نو الته پوره ډیر شوی نو ای لپاره صرف سره حج افراد دی او د دې په دغه میاشتو کې د حج په میاشتو کې بدای عمره نه کوي ځکه دای تراتل آسان دي د صدقه نشته خلک چې حج او کې ولاړ شي دی به عمره لرا شي اوس چې نور خلک دي نو ای له د حج په میاشتو کې عمره کول سری دا جایز دي ځکه
زکه چونکه هغه ته اسانتیا نشته، ای ډیر پیسې لګي، ډیر وخت لګي، ډیر کافی مزل ورکی، نو ایت دا اجازت ته چې ای د حج په دې میاشتو کې فرض کو څوک میاش وړاندې لس ورځې وړاندې لاړ شي او ورځې وي نو دې تر حج تر ورځو پورې تر سوچ حج ورځې نه راغلي ته د عمرې اجازت ته، نو صرف د میقات کې دن خلق لپاره اجازت نشته، او چې کوم بهر ناراضي افاقي ورته وي ای لپاره اجازت ته. نو کم جاهلیت کې چې بچا ناجایز ګڼل پاغي باندې الله جل شانو یو قسم رد کو. نو د حج درې قسمونه دي، حج افراد، حج قران او حج تمتع. نو افراد دي ته چې سړی صرف حج وکي. ها تمتع څه ته وي؟ تمتع دي ته چې سړی یو سفر کې دواړه کار وکي، عمرم وکي او حجم وکي. نو اول دی لاړ شي دلته چې دی روان شي، لکه زموږ فرض کا عام خلک دا چې کوم حج کوي دا حج تمتع وي. حج تمتع یعنی فایده اخیستل په یو سفر کې د دوه سيزونو نه دی لاړ شي، نو لا ورځ خووي چونکه د حج خو صرف 15 مخصوص ورځې دي، دا غي نه مخکې دی اورسینو احرام اتړي او التا عمره ادا کی، چې عمره ادا کا عمره پوره شو نو د سر اخري او د بس عام جامع واچي، بس د احرام نه ختم شو، احرام د کولو شو ختم شو، پابندي ختم شو. اوس خلا حج تنور ورځ شتره مینس کی نو بیا چې کله د حج ورځ راشي نو په اتم ذل حج باندې دی بیا د حج احرام اتړي. نو یو سفر کی د تدوق فیدی ملو شي، عمره اوکا او حجم، نو دې ته حج تمتع یعنی یو قسم د فایده واغشتا. نو چونکه د په یو سفر کې دوه کارونه وکړ نو دې به شکریا ادا کړي، شکریا په تور به دې قرباني کوي، دې ته د شکر وای. نو دا عامه قرباني دا دغه نه دغه والا قرباني نه ده په دبانی، دا اختر دا قرباني غټ اختر قرباني نه دا، بلکې په دبانې د شکر دی چې وسوي دا بخامخا کوي، چې وسوي دا بخامخا کوي. نو دا حج تمتع شو. او حج قران دی ته وای چې یو سفر کې دواړه کارونه کې خو په یو احرام سره. نو حج تمتع او حج قران هغه کې یو سفر کې دواړه کارونه خو فرق دا شو چې حج تمتع کې یو سفر کې دواړه کارونه خو دوه احرامونه دي. سفر یو دی احرام دی، یو احرام یو تړل عمره وکا، عمره نه آزاد شو، عمره پوره شو، نو بیا چې اتم ذل حج راشي نو بیا د حج احرام وتړي. او حج قران بالکل متصل یو احرام وی، یو احرام د دلته احرام وتړي او عمره وکي، نو د احرام نه پرانیزي، د احرام نه پرانیزي، بلکې هم هغه احرامي د احرام پابندیان په د باندې یو قسم لاګو وي تر اتم ذل حج پورې د هغه احرام وی چې حجم ورکیو کینو ال بیا دغه کیږي. نو ټولونه افضل قران زکا ګرانم دی چې یو احرام کې په یو سفر کې دواړه کارونه کې، او بیا ورپسې دویم نمبر تمتع دی چې یو سفر دی دوه کارونه او خو دوه احرامونه سره. نو حج قران دی ته وای چې یو سفر کې دوه کارونه او کې په یو احرام سره. نو په حج تمتع کوون کې باندې او حج قران کوون کې باندې شکریا لازم ده، په د باندې د شکریا دم او قربانی لازم ده. نو چې وسی وی دی بخامخا قربانی کوي، دی به قربانی کوي، که وسی نه نو دی بیا لس روزي نسی، چې وس د چانی د قربانی نو دی بس کوي لس روزي بنسی. امخ کې روزي به خاطري روزي د سر خړلو او دلته د شکر په تور باندې چې حاجی حج وکړو، خصوصا زموږ د ملک دا کم خلک چې کوي دا حج تمتع په دی دا شکر راځي، د شکر دا قربانی پی راځي، نو دی بیا قربانی کوي. او قربانی کې اختیار دی ګډ وی چیلې وی غوامیخه چونکه اگران وی التا 1.5 لاکھ نه زیات په خرچه په تقریبا راځي، نو دی وړه قربانی کولې شي، یو وړکه سرویم دا کولې شي په کوم چې قربانی کیږي. او کوسینی نو دی بلس روزي نسی کوم انداز سره. فمن لم یجد فصيام، بس د چا چې وس نوي د قربانی نو دی به روزي نسی 3 ایام فی الحج، دی درې روزي به د حج په ورځو کې نسی، د حج په ورځو کې یعنی د نهمې ذل حجینا وړاندې دی به د روزي پوره کوي د عرفه تر ورځې پوري، عرفه دروازه د حج ورځو نه وړاندې دا کولې شي. او د حج د ورځو کې گنجائش ورته سو و ما اتم نهما نو اخیری روزه بده نه همه پورې خلاصي کنه هم راغه او د روزي نه پوره کړی دادري نو اس په هر حال کې د پیسې را پیدا کوي قرباني مکي ورنه د پزیمه بدا پاتې نو کو روزي نه سينو او بني سي درې بد حج په ورځو کې او وسبعه اذا رجعتم او به حل دا کوي کله چې د حج شي پوره شي نو حج پوره شو الته لا ورځ شنو التیم نیوي شي او کرا واپس شي د حج نه کلیکیم نیوي شي نو لس روزي بني سي درې د حج په ورځو کې او بیا سو د حج کولونه ورستو تلک 10
کامله دا لسرزی پورا شو. ذالک لمن لم یکن اهله، خدا حکم د چا لپاره دی؟ لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، چې دا کورنۍ د مسجد حرام خوشا نوي، یعنی میقات کې دن نوي. او مخکې ما دا بیان کو چې د چکم میقات کې دن نوسیږي، نه به د حج په ورځو کې ای لپاره بس صرف د نور حجونه دي، ای لپاره د نور حجونه دي، ای به د حج په ورځو کې عمره وغیرہ دا نه کوي، نو ای لپاره صرف حج افراد دی، ای به صرف ساده حج کوي، عمره به د حج د ورځو نورستو بیا کوي یا به وړاندې کوي. الحج او پورا کئی حج والعمرة او عمرہ للہ دا اللہ دا پارا. فإن احصرتم نو کچرتا سمن کڑے شوئی بن کڑے شوئی فمستیسرا نو لازم دیها غسیس پتا سبان دی استیسر چی اسانوی من الهدی دا قربانینا. ولا تحلقو او مخرئی تاسو رؤوسکم سرون اخپل حتی تردی پوری یبلغ الهدیو. اللہ لا تحلقو، لا تحلقو مخرئی نو ګورا چې سړی حج یا عمره کی نو دل لپاره دیو په دوه دغه کې به یو کار خامخا کوي، یا به کسر کوي ویخته به کمی او یا به بیخي گنجي کوي. نو الله د قصر ذکر دلته نه دی کړی، د حلق کړی دی. نو حلق افضل دی دا حج یا عمره نه رستو بالکل سر پاکول دا سری افضل دی. ځکه پیغمبر اسلام چې دعا کوي نو درې ځل د حلق کون کو لپاره دعا کړي، په سلورم ځل بیا د کسر کون کو لپاره دعا کړي ده. سلورم ځل نو سړی حج یا عمره لاړ شنو وختو سره دومره محبت نه ساتل پکار چې هغه ځکه بیا کسر کوي معمولی هغه دغه کړي د سړو لپاره دا حکم دی. نو ولا تحلقوا کی دا طرف ته هم اشاره چې حلق سره دا افضل له. ولا تحلقوا او مخری تاسو رؤوسکم سرون خپل حتا تردی پوری یبلغ الهدی چورسی قربانی محله خپل زیتا. فمن کان منکم پسوک چې ولتا سنا مریضن بیمار او به اذن یا اغت تکلیف وی من رأسه دا پسر کی ففدیه فدیه دی ور کی من صیام دروجونا او صدقه یا صدقینا او نسک یا قربانینا. فاذا امنتم بیا هر کله جتا سپ امن شی فمن تمتع پسوک چې فیدا واخلی بالعمره عمرینا الی الحج حج پوری، یعنی په یو سفر کی عمره او حج دواړو کی. فمستیسرا پس لازم دی پد باندې هغه سیز چې آسان وی من الهدی د قربانینا، یعنی سوک حج تمتع کی تمتع فیدا واخلی یا حج قرانو کی غلا پار دا مسئلہ شو پدبا دم شکر راضی. فمن لم یجد سوک چنم یا قربانی یعنی وسنوی فصيام 3 ایام فسروجی دی 19 درې ورځې فی الحج د حج په ورځو کې و7 او ورځې اذا رجعتم هر کله چې واپس شیدوی، یعنی هر کله چې دی واپس شید مینانا نو واپس کیدو نه مراد پوره کیدل د حج دی. حج پوره شو نو کده را واپس نشوم الته دی دیر واپس نشوم الته دی خروج بنی سی الته. تلک عشرة کامله دا لسرز پورا شوی. ذالک لمن دا حکم د هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی کور نه د هغه حاضر المسجد الحرام خوشا د مسجد حرام نا. واتقوا الله اس الله جل شانه د حج او د عمره ذکر وکړو خو چونکی دا ګران کار دی پدې کې انسان تکل کله فرض کو چا سره دیکو خوري سو کول دیکور کی نخامخه غصب انسان لورځي خدای بس کې واتقوا الله د الله جل شانه دغه حکمونه دا بسې پورا کوي او درې خلاف ورزي نه وزن بچ کوي او دې بر جنگ جګړو وغیرہ نه مخکې مستقل روان دي بدین خاص کر سکی دا پرهیز کوي. نو واتقوا الله کې دې طرف ته اشاره دا کوم حکمونه چې بیان شو دې خلاف ورزي نزان بچ کی د الله نو یریږي. واعلم او په شی ان الله شدید العقاب چې الله سخت غضب ورکون کړي. مطلب دا چې څوک د دې حکمونو خلاف ورزي کوي دا کوم حکمونه چې بیان شو نو الله جل شانو خلاف ورزي کوونکو لپاره سخت غضب دا وعید ذکر کړي دي. نو دې کې دې طرف ته اشاره چې څوک فرض کا حج یا عمره دا غي اراده کوي نو د حج او د عمره مسائل د مخ کې نزد کول پکار وي. د مخ کې نزد کول دا باندې مړ ټول خلک بکای بس زبم کوم غنه یا بس هغه ټیم براته خی معلم براته خی معلم تا تعال خبر نه خی بس یاد الله برابر کیا بس کې اوسو خبرو کی یار زیارت زینور تر کای نور د سره دوم نه دغه نه کوي او داسې هم نه کې چې پړندو بس بل پسې روان شي
دا سي د حج نازک احکام دي دغه خرچبو کې دغه بو کې ولیکن توي بني او دم بدر باندې راغلي دم بم بیان ورکه حج بدینی شوی نو مخ کې مسائل زکول پکاري دانا چې سړی وی لکه عمره لازم یا حج لبس هغه ورځ کې بچاته ور نږدې سم نه ټیم نه مخ کې نه سړی پکار دا چې رچا اراده وي نو مخ کې نه کال مخ کې د کتابونو ګوري یو به شوکم پیدا کیږي فضیلتونه مخ کې ورته پراتینو په شوک کې بم وي مخکینی کتابونه د دین ډکتی فضایل مخ کې دا خلک هم تیر شوی شپږ میاشتو کې و میاشتو کې اته کالو کې دا برسید سفر به کولو دو کسان التملو شو دا کتابونه واقع لیکل دا نو یو بل نه تاسو کوي چې لکه تسم نو وخت کې راو رسید دی حج لا اور تلیا بس تقریبا 3 کال مو شو کسلور کال داسې ورته نو هغه ورته پخندا شو ویل کې ته خدای بیت الله شریف پړوسی 3 کال کې لرو رسیدي او ته ول تاسو نو وخت کرو رسیدي وې رزه چر روانې دم وختمی تورو او اوس چر رسیدم وختمی سپین دي بلا روانې ملګ دغه کولو عبادت ته کولو دوم نشوک سره داس خلکم تیر شوی چې کور نه روان شو نو چې یو قدم هغه شه 2 رکعات نفل به قدم هغه شه 2 رکعات نفل نصوص کال کې رسیدلی دي سوسو کال کې رسیدلی ندی فکر پکاري شوق او جذبي سره د حج کول پکاري دا یو عاشقانه عبادت ته ګوره د الله جل شانو د کور نه چکر وهلي سرتور سرخ پیبلخ پی یو شان لباس نو دغه د حج په فلسفه باندې ځان پیول پکار دي مسائل ز کول پکار دي ندی غم او فکر پکاري چې سړی او دانه چې بخوانی خبرې دي اوس تقریبا 3 کال وړاندې کراچۍ نه الک روان شو شپږو میاشتو کې رسیدلو بیا دا غزي چې کوم امام وغول سندم ورکو شپږو میاشتو کې رسیدلو ځان سره لږ خوراک غشتو او بیروت ترکی وغیرہ تدی باندې تلو نو چې انسان اراده وکي اصل ټول نه مضبوط شي د انسان اراده ده ګوره چې موت اراده نه کړی د روزي نو چې سارم چې نیس کړي الکه بسرم درد خبر را سره مو کو تر ما خامه پوری ځان نشو کنټرول کوله او چې اراده ما سوتن نو کې چې روزه بني سم ولس غنټي انسان طبيعه شي هغه ورته آسان شي لغتون دا ورته شي دا آسان شي نو انسان چې کوم سړی د حج یا د عمره اراده کوي نو مخ کې نه دي ځان په مخ کې نه شوق کې ځان راولي مونږ د څه فکر را سره الکه چې زی حج لا نو مخ کې نه ویل کې چې زرا اعظم خیرات بو کې دوم ندی ګونو باخه کې او څه فلانی ته وای مونږ سره د خیرات غمي مونږ سره د غم ني اصل چیز را نه پاتې او بیا چې زونو مخ کې نم ټول خلک درغه نو باسو بیا چې راضی نو ټول خلک د کار نوتی ثابت ورس خلکو خراب کی جی حجی پسې بزو عمره نه را روان دی غل بزو نو سړی فرض منځو کې نو بکار دغه تور سړی پکار دي چې خلک ورته ودري مبارک ورکړي فرض منځو کو روزانه 15 فرض منځ کې څوک د مبارک نه درګي څوک دغه درته نه کوي ګنټي درته نه چي او دا یو فرض کارو چې دوم نه لوي دغه ور سره دغه دی اصل فکر د دې پکار دی چې دوم نه پیسې مولا ګولې چې د عبادت صحیح حکم نو دانه د خیرات فکر در سره روان نو دلته نم ټلیفون کې چې خو نه را روان دا شزونه نه دی پکار نو اصل چې کوم مقصد وي دانه چې عمره دیو کو بیا صوفي دغه کړي او خلک را روان او لوی دغه دا چې کوم اصل عبادت ته کوم سیز لتلی نو اک سیز دغه کا خبیا په بیت الله شریف کې لګیاره دوام کوي دعا تلاسونونی سه او بل ته تصویر را لو بس دا څنګه دا خو غب شپ لګولې تدیل لپاره تله مونږ بس عبادت کې شکول غواړو بل ته خول غواړو دا کول دا شزونه نه دی پکار کم از کم خانه کعبه کې مونږ دک موبایل خانه کعبه کې مونږ دک تصویران دا دغه کو نو مونږ به سمېږو کم ځای کې فکر پکاري چې کم عبادت سړې کوي دا غي نمخ کې د عبادت مسائل ز کول پکاري دا دغه مخکینی کتابونو کې وګوره واقعات 10 بلا واقعات دي چې دوم نه پښوک سره بتلو کاروبار به هم کول بلار روان بو نو دوم نه او داسې خلک چې هغه 3 کال کې رسیدلی دي پخپو باندې معذور او داسې تللی دي پخپو باندې معذور دي او تللی دي رسیدلی دي نو عجیب واقعات دا سه نو سړې پکار چې کوم عبادت کوي داغي مسائل مخ کې نزد کې چې انسان په داغي فضایل مخ کې ووري چې په انسان کې شوق پیدا شي واتقوا الله ويريك الله نا وعلموا او په شيء ان الله بشك الله تعالی شدید العقاب سا عذاب ورکون کې دے دوکین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا من نور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.